الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مینوالو، ګرانو ملګرو، ستاسو ورور خیال خان په یو داسې ځای کې، په یو داسې کور کې چې د هغې حالات تاسو ته په ویډیو کې ښکاریم چې یاره زه کوم ځای ته راغلی یم. نو دا پیښه د ملګري سره راغلی وه 10 میاشتې مخکې. ډېرو خلکو پکې منډې تنډې مو والې، خو هېڅ ځای نه نیسي ځکه چې د ده اواز څوک نه جوړېږي. عبدالله به یې قصه ماته ارشد به یې وکړه، نو زه ډېر خپم شوم او ډېر افسوس مې وکړو چې یاره عبدالله د دې خپل کور کفالت کو او د دې د روزګار دپاره، د خپل کور د ترقۍ دپاره که تاسو څنګه په ویډیو کې ګورئ د دې د دیوال د حالت، د کور د حالت، دا د دې ګواهي کوي چې یاره د خپل کور دپاره، خپل مور پلار دپاره محنت خو د بدقسمتۍ نه د خوږ شو، په کار کې خوږ شو. دا قصه به د ده نه اورو، خو مهرباني وکړئ قسم نه شئ کولی نو د عبدالله دپاره ویډیو شیر کړئ چې د سره هغه شتمن خلک امداد وکړي او هغه شتمن خلک ورسره ودرېږي، ځکه چې حکومت وله صحت کارډ ورکړی خو کار پرې نه کېږي. کار پرې ولې نه کېږي؟ په دې تاسو هم ډېر ښه پوهېږئ او زه هم پرې ښه پوهېږم. راځئ چې عبدالله نه وورو چې یاره عبدالله خپله باره کې څه وایي. عبدالله واقعه د سره څنګه راله زویه؟ واقعا به زه بتلم د پلان غرډې ته ګوخر هوټل ته، تاسو یې پېژنئ؟ ډېر ښه، ګوهر ملنګ سره؟ ښه جي، ها ها ها. هغوی سره به مې کار کوو، سر لاړم دلته نه مې کپړې بدلې کړې، دلته ورسېدلم. ټینکۍ بلکې بل چا بوتلې وه، د بل چا په ذمه باندې وه. ما ته ویل چې زه ورشه ته راولې، ما ته یې چلن نه راځي. نو زه ورشه رایوله، خیر دی. مشر مخ هم ترې نه شو اړولی، پردي غلامي منو، مونږ بیا به خبرې مبرې کوي. لاړو په موټرسایکل باندې خوا واړوله، ټیک ده. ټینکۍ مې راوستله، بس مخې ته اکسیډنټ وشو، خپه مې ماته شوله. بیا نیکم هسپتال ته راغی، دې هسپتال کې وانغېستم، پېښور ته یې یوړم. دلته له پوښتۍ مختۍ راوګنډلې، بیا هلته یوړم پېښور ته، امبولانس کې واچوللم. بیا هلته تقریبا 3 ورځې په سرکاري هسپتال کې پروت وم، علاج یې رالی نه کوم. پروت وم کله یو خوا کله بل خوا. بیا پرایویټ ته واړولم، په پرایویټ کې راله اپریشن وکړه، څه په 30,000 روپۍ مال اپریشن وکړم. نور څه خرچې مرچې د کمرې ممرې هر څه دا ډېرې زیاتې وې. لکه زما بلې خوا باندې بس لنډه خبره کوم 2 لک روپۍ پرې ولګېدل. عبدالله اوس څه غوښتنه کوې؟ ستا په اړه څه ارمان دی؟ اوس ته باندې دا پیسې قرض دي که څه دي؟ جی موږ نور څه کم نشته د روزګار، ما به ځان له 100 روپۍ ګټلې. اوس الله شته هېڅ څوک نه نشته، لکه بیخي د ګټې وټې. قرض هم راغېستی، هغه هم قرض راواغېستی، اوس د نور پسې منډه تړله مې پلار وویل. الله شته او هېڅ څوک هم نشته. بلکل ملګرو، خو زه وایم د عبدالله دا ناامیدي چې ده چې دا ختمه کړو. غږ کوم په هغه تنظیمونو، په هغې خلکو، په هغې واکدارانو او خاص کر الفخان فاونډیشن ته وایم او نور چې څومره تنظیمونه دي د خیر ښېګڼې، الف سهاره ته وایم چې څومره کسان دي او په دې فیلډ کې کار کوي، نو مهرباني وکړئ د عبدالله سره مرسته وکړئ. د عبدالله په خپلو خپو دروئ چې یاره عبدالله ستاسو نه سم نه غواړي چې ماله کور جوړ کړئ، ماله بنګلې جوړه کړئ. عبدالله غواړي چې زه په خپلو خپو درېږم او د خپل کور کفالت او خپل کار واپس چالو کړم. عبدالله باندې قرضم ده. ملګرو، زه د ستاسو نه غوښتنه کوم یو ځلې بیا، حکومت خو هېڅ هم نشي کولی. حکومت ته زه نه اپیل کوم نه ته سوال کوم، زه سوال کوم د هغې خلکو نه د عبدالله دپاره ډایرکټ تاسو دوی سره رابطه کولی شئ. دوی به تاسو له خپل نمبر درکړي، د عبدالله نه د عبدالله نمبر الو، په دې به ورسره تاسو رابطه کوئ. خو مهرباني وکړئ عبدالله په خپلو خپو دروئ چې د خپل کور کفالت کوي. عبدالله نمبر مینوالو ته ووایه چې یاره تاسو سره مرسته وکړي، تاسو واپس په خپل روزګار شئ. موبایل نمبر د 0336 91 95 421، دا زما د موبایل نمبر دی، په دې تاسو رابطه 0336 91 95 421. دا د عبدالله نمبر دی. بالکل تاسو نیغ په نیغه د سره چې څه امداد هم کوئ، ما سره د رابطې ضرورت نشته، ډایرکټ دوی سره رابطه کوئ. خو دې په دې خپلو خپو دروئ، زه به ورسره خپله منډه وم، تاسو به خپل کوئ. چې څومره هم کتونکي دي، یو ځل بیا زه تاسو نه پر زور مطالبه کوم چې دا ویډیو هغه خلکو ته ورسوئ کوم چې دعوې کوي چې یاره مونږ دا وکړل، مونږ هغه وکړل. زه ګورم چې یاره عبدالله سره څوک څومره مدد کولی شي. په خپلو دعاګانو کې ما او عبدالله یاد ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.